أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دوستانو خی طبیعتم خدي ماشومانو تاسو خی. اوس نن ډېره ښکلې واقعه ده د القاري دوست محمد چینل نه په یوټیوب باندې چې یو باچا دی د هغه 15 لوڼه دي. دا 15 والا لوڼه یې ځان ته را جمع کړي او باچا ورته ویل چې ای زما بچو زه نن یو سوال کوم او که تاسو ټولو ماله جواب راکړو د 15 واړو ماشومانانو نو چې تاسو څه خوښئ او سم خواهش ته زړه تم کېږي ما ته به ووایئ زه به یې درله راوړم. د 15 واړو لوڼو په جمع باندې ویل چې اباجان باچا سلامت بالکل چې ته څنګه سوال وې موږ به درله حل کوو. نو ټولو ته دا یو سوال وکړو چې تاسو لا جامه پیزار خوراک سکاک دا څوک راوړي او څوک یې درله درکوي. نو د 4 ماشومانو جنکو لاسونه اوچت کړه ویل بابا جانا دا خو مونږ له ته راوړي او مونږ له خو بل څوک دا شی نه راوړي او نه زمونږ له څوک اوبه راکوي نه خوراک نه سکاک نه نوره پالنه. د یوه ماشومه پکې غلې ناستې وه. نو باچا تپوس کوي بچیه ته ولې داسې غلې ته هم څه وایه که نه. هغه ویل زما خالق ذوالجلال یعنی پروردگار زما پالونکی ذات دی او زما پر رب العالمین دومره بروسه ده دومره بروسه مې ده چې باجان که ته ماله هر څومره سزا م راکړې که نه نو هغه به م کمه وي ماله پروردګار در څه راکوي. وایي دا پلار یعنی باچا ډېر زیات خفه شو او دغه لوره چې کومه خبره یې ونه منله ګوره د مور او پلار خبره به منئ خو چې د شریعت نه خلاف خبره درته کوي هغه به نه منئ. اوس به تا ته پلار وایي چې مونځ مه کوه نو ته به خامخا خبره مني نه. تا ته پلار وایي چې یاره ته جومات ته مه ځه نه ته به ځې. د دې وخت کې به د پلار نه منې. ګوره ابراهیم علیه السلام واقعه مخې ته کېدی که نه. بهرحال خبره رانه بیا اوږدېږي. دا ماشومه د باچا را واغسته او ځان سره یې په سورلۍ کېنوله او ډېر لرې بوتله او خوشي بیابان دی په هغې کې پرېښوده. ویل دا ستا سزا ده تا له دې اوس پروردګار دلته جامې م درکړي تا له دې پروردګار دا ګوره ډېر ظالم باچا و ښه تا له دې پروردګار دلته رزق هم درکړي. نو د دې ماشومې په الله باندې ډېره لویه بروسه وه. ویل بالکل صحیح ده باجان ما دې خوشي ځنګل کې پرېږده زما پالونکی مخکې م پروردګار و اوس به م وي او آینده به م زما پالونکی پروردګار وي. نو چې کوم وخت کې دا ماشومه پرېښوده دې باچا دا خیال وکړو چې یا به نن مړي مړه شي دغه خفګان نه د خوراک سکاک نه او یا به سبا مړه شي. نو باچا ترې نه لاړو چې لاړو نو څه ګوري دا ماشومه په دې ځنګل کې یک تنها ګرځي چې ویې کته لږ مزل یې وکړو یو ښایسته کورکۍ چا جوړ کړی دی او په هغه کورکي کې یوه چیلۍ ولاړه ده چې هغه شوده ورکوي یعنې پی ورکوي خو بوډا سړی پکې ناستی دی. نو دا په منډه منډه راغله او دې بابا ته سلام وکړو. هغه بابا ډېر زیات حیران شو. وایي بچی ته دلته څه کې دا خو ځنګل دی. کوم وخت کې دا ماشومه په دې ځنګل کې ګرځېده نو یو داسې کور مکان یې په ځنګل کې دننه راغی. نو دا بابا ورته وایي بچیه ته دلته څه کې دا خو خوشي بیابه ده دا خو ځنګل دی د کوم ځای نه راغلی د چا څوکي. ویل زما هېڅ څوک هم نشته بغیر د الله نه. خیر دی زه به ستا خدمت له راځم دلته به خدمت کوم ته زما مشر
کله چې د جنۍ د کور انګړ صفا کو د چیلۍ نه پی واغستې بابا ویل مامو ته بیا دې موته ځه دا خو د مالم ښه ده خو د معصومي لم ښه ده دلته به په ځنګل کې څه مات نه کي یعنې زمری ونه خوري ګیدړې ونه خوري بل څه ځناورې ونه خوري نو دا ورسره پاتې شوه خو د بابا ویلې چې زه به ښار ته ځمه او ته دې ځای کې اوسېږه ښه نو 3 شپې پس دا بابا راغی چې راغی اوس د الله پاک کارونو ته ګوره د ماشومې به پی رالوشل نیم به په خپله سکل او نیم به بار په خانه کې لږ شانې کېښوده نو یو مار به راتله هغې به دا پی سکل او ځان سره ښایسته مزېدار لالونه 3 راوړي دي د ماشومې چې دا لالونه راواغسته او کله باباجي کور ته راغې نو دا لالونه باباجي له ورکړه باباجي چې کله بازار ته راغې اخو ډېر قیمتي لالونه نو د دې معصومې سره نورم محبت پیدا شو چې یاره دا خو ډېره بختوره ماشومه ده ګوره زه دومره غریب ومه او د دې لالونو د وجې نه الله پاک ماله ډېر مال حال راکړو چې کومه جونګړې جوړه کړې وه هغې هم ښه ښایسته جوړه کړه پخې جوړه کړه محل یې ترې جوړ کړو او دې معصومې ته یې ویل چې بچئ هیڅ قسمه پروا د هېڅ چا هم مه کوه وخت دې ګزراندې تېرېده الله پاک دې ماشومې له دونه مال حال ورکو چې لوی محل جوړ دی او په هغه محل کې دا معصومه پاکه ناستې ده عمر تېرېده خبر وشو چې په فلونا ځنګل کې یو ماشومه ده او هغې سره ډېر ملغلرې دي او ډېر مال حال دی باچا خبر شو باچا ویل چې یاره زه خو دې محل ته تلل غواړم او دې ماشومې سره ملاقات کول غواړم وګورئ باچا یې اوس نه پېژن چې دا زما غلور ده او دا دونه غټه شوې ده او دومره مالداره شوې ده تاسو په خبره ځان ګورئ ورسوئ دې قصې ته ښه غوږ کېدئ خو باچا سره د لوڼو دغې محل ته تشریف راوړ جینۍ په محل کې ناستې ده په غټ تاج باندې یعنی غټ تخت باندې ناستې ده او تاج او دی په سر ایښی دی او لویه باچایي سلطنت په خپله کوي نوکران دي ورسره باچا حیران دی چې دا څه معامله ده دې ځنګل ته وګوره او د دې بچی دې کارونو ته وګوره دا خو سم سلطنت غوندې کار کوي نو دا معصومه ورته الله پاک را بیداره کړه ویل باجان زه همغه ستا بچی ما چې زما په الله پاک باندې بروسه کړې وه زما له الله پاک دا دومره مال حال د خپل در نه راکړه دا نورې ماشومانې جینکۍ چې کمې د باچا لوڼه وي ډېر زیاتې خفه شوې چې کاش افسوس داسې جواب مونږ هم پلار ته ورکړی وی نو مونږ له به الله پاک په ځنګل کې محل را کړی وی وګوره یوسف علیه السلام واقعه ته وګوره که نه کوهي کې وغورځولو او هغه روڼه یې راله یوسف علیه السلام ته محتاجه دي چې مونږ له غله راکړه غلی قات راغلی دی دغه رنګې باچا سره د لوڼو راغی او هغه دې محل ته حیران شو چې دا محل جوړ شوی څنګه دی په دې ځنګل کې دا باد شوی څنګه دی لہذا واقع چې څوک په الله بروسه وکړي په الله یقین محکم وساتي چې الله رازق دی خالق دی مالک دی زمونږ رزاق دی نو الله پاک انسان ته ځنګل خو پرېږده چې په ګټه کې دننه چینجي ته هم رزق ورکوي نو دا واقعه مې دې لپاره ذکر کړه چې تاسو موږ ټولو له مسلمانانو له پکار دي چې په الله داسې یقین وکړو لکه دې ماشومې چې څنګه په الله پاک باندې یقین سالم ساتلی باچا هم ورته حیران نور خلک هم ورته حیران دا څه چې محکم یقین یې دا و چې الله پاک مونږ لر سره کوي نو عقیده داسې جوړول پکار دي چې مونږ له الله پاک سره کوي دا زما چینل دی القاری دوست محمد دا ګورې مهرباني کوئ چې ګورئ
نو سبسکرایب کوئ. خو بله خبره هم درته کوم زما نمبر هم یاد ساتئ. اکثر خلک کالونه کوي نمبر کې یا غلط شوي نمبر وایي بل چاته لاړ شي. نو 03012848353 بڑی او بدری جلی راغلی دی چې قاری سے مونږه القاری دوست محمد چینل هغه مونږه چې ځان سره ولیکو نو هغې کې ستاسو یو فوټو راځي نه و یا رومال والا فوټو راځي. دا به سپیلنګ کې غلط شوي وي. سپیلنګ چې څنګه دلته لیکل شوی دی دې ته وګورئ. القاری مکمل یو رنګ لیکئ دوست محمد نو زما دا تصویر به راځي. چې کله زما دا تصویر راشي نو تاسو پوښئ چې چینل صحیح راووښتی دو. او باقي ګوره نور په ګوته نه پټېږي او د قاري ماما قیسې. واخر الدعوانا الحمدلله.